بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تصوف په دې میدان کې یو شهسوار د سیدنا وقطبنا وشیخنا خواجه محمد یحیی المعروف اټک زرجی صاحب رحمت الله تعالی علیه نوم ډیر زیات مشهور دی. د دوی مبارکو یو ډیر قریب او یو خاص مرید وو چې هغه د میا عمر باباجي صاحب رحمت الله تعالی علیه په صورت کې مونږ یې پیژنو. د سوکنو میا صاحب رحمت الله تعالی علیه باندې مشهور دی. دغه مبارک د خپل شیخ او مرشد د اټک حضرتجي رحمت الله تعالی علیه ملفوظات راجمع کړي دي فارسی کې. الظواهر والسرائر دا غي نوم دی. اصل کتاب دا په فارسی کې دی او اردو د دې ترجمه هم شوې ده. هغه کې یو ډېر قیمتي او بشبها یو قول دی چې هغه زما زړه غواړي چې زه تاسو ته بیان کړم، تاسو د هغې نه اکتساب فیض وکړئ. ځکه د اولیاء الله اقوال دا هم داسې درجه لري چې د هغې نه هم فیوز او برکات رامترشح کیږي. سیدنا میا عمر باباجي صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک په دې کتاب مبارک کې لیکلي دي چې یو ځل زما شیخ او مرشد اټک زرجي رحمت الله تعالی علیه خپل شیخ سیدنا سعدی بلخاری لاهوری رحمت الله تعالی علیه ته عرض وکړ چې یا سیدی، زما زړه غواړي چې زه حج له ورشم. نو زما شیخ سیدنا سعدی بلخاری لاهوری رحمت الله تعالی علیه راته او فرمایل چې اے مولانا محمد یحیی صاحب، دا کم خلق چې حج لذي نو دی د کار نه ځان پټي. وی تاسو له ما یو خاص نعمت در کړی دی. اټک حضرتجي صاحب رحمت الله تعالی علیه ته فرمایل وی تاسو له ما یو خاص نعمت در کړی دی او د هغې نعمت قدر وپیژنئ او دلته کینئ او د دغه نعمت د حصول طلب شروع کې. اوس هم د هندوستان په لاره کې داسې خلک مدفون دي، په ځمکه لاندې دي چې د هغې خلکو طواف له خانه کعبه شریف 2 نه 3 ځله پورې چې دی د هغې طواف له راځي خانه کعبه شریف. دومره لوی لوی اولیاء الله پراته دي چې خانه کعبه خپله د هغې دیدار له راځي. نو تاسو دغه نعمت چې اولیاء له یا اولیاء چاله ورکی نو د هغې قدر پکار دی. که یو ذکر ورکی نو دا ذکر دا یو لاره ده د الله جل جلاله او د حضور سرور عالم صلی الله علیه وسلم مبارک ته د حصول او د وصول چې دی به په دې ذکر باندې هغې ته ورسیږي، نه دا چې دا به د دې دنیا په طلب کې ولګي. نو مغه وشوه سیدنا اټک حضرتجي صاحب رحمت الله تعالی علیه د خپل وخت یو لوی شهسوار په صورت کې رونما شو او د ډیر مخلوق خدا له خپل فیض ورکه او د هغې فیض یو نمونه زمونږ په وړاندې سیدنا میا عمر باباجي صاحب رحمت الله تعالی علیه دربار دی چې د شرق او غرب نه د دنیا خلک ورله سلامۍ له راځي او الحمدلله تا قیامت څومره چې حلالیان دي اهل سنت والجماعه هغې به د دغې اولیاء کرامو فیوز